کړو د رسول چې نبی رسول دواړو باندې اطلاق جایز دی. انسان بعثه الله سبحانه وتعالى الى الخلق لتبلیغ الاحکام، دا خدای طرف نه مبعوثی تبلیغ پاره. اگر که تبلیغ هغه چاته کېدای شي چاته چې مسله نه رسیدلې، نو یوسف علیه السلام باندې اعتراض وارد و، هغه جواب مشکړاو چې دوم تبلیغ کولای کوم د موسی علیه السلام او د مبلغ په نسبت سره هغه چاته چې آدم موسی علیه السلام زمانه کې نو موجود، هغه په نسبت سره دا نوې مسلې وي. اگر که تورات بیاناو یو کوم په نسبت سره زړې مسلې وي چا چې مخ چا ورېدلې، دا کوم تفسیر چې دوه کړ رسول دا مساوات دلیل ده، او دا رائے د شرکایت او رائے د ماتینم ده. او په دغه تقدیر باندې به مسله آسانه ده چې خبر الرسول سبب د علم ده، نو خبر النبی رسول یو شی. کوم خلک چې دې کې فرق وایي لکه ورس ځای په وایي وقد یشترط، هغه په مذهب باندې مسله مشکله و چې لکه تاسو باندې رسول خاصه نبی عام ده، نو سببیت ته خاص هونه ده، مستلزم سببیت ته عام لاره چې رسول خبره سبب دی علم ده علیه الصلاۃ والسلام، نه دینه خدا نم ثابت دي چې نبی خبره سبب دی علم. چې تاسو موصوص مطلق نسبت وایي لکه د جمهور مسلک و، ناغینه به جواب داو چې رسول په معنا لغوي ده دلته من ارسله الله چې الله مبعوث ګرځولای، سواء کان رسولا او نبیا، کبه رسول کا نبی خو رسول په معنا لغوي ده، یعنی الله سبحانه واستولای کدا موصوف بوصف رسالتی کا موصوف بوصف نبوت. نبی خبر رسول سبب سا خبر النبی سبب، یا دلته مجاز مرسل ده، ذکر دی رسول چې دا خاص ده مراد نه عام ده، نو عام کې خو نبی رااله، نو نبی خبره سبب دی علم سره، رسول خبره سبب دی علم. یا جواب دا ده چې موږ دا خبریت سبب بیانو دی رسول دا بالنسبه الى هذه الامه، دا هغه رسول مراد ده چې د دغه امت رسول ده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم، او الک رسول د نبی هم ده، نو سببیت ته خبر رسول ده، سببیت ته خبر النبی ده. او شرکایت چې کوم تفسیر کړی دا هغه باندې اعتراض نشته، ځکه د خو رسول تفسیر کړی دا داسې چې انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام، نو دا تفسیر خو په نبی هم صادق ته، په رسول صادق ته، مساوات ته پکې. اشاره قاعده هم داسې وایي چې مساوات ته، تعریف هم داسې وکړي چې مساوات، اما تین رایه هم داسې چې مساوات. نو بیا سببیت ته خبر رسول دا سببیت ته خبر نبی ده بلا اشکال. او مخکې مو ویلو پرون چې دلته بعض خلک رسول او نبی کې مساوات وی لکه شرکایت او ماتین، اب بعض خلک رسول نبی منځ کې نسبت تباین وای، او وای چې رسول او نبی منځ کې تباین نسبت تا دلیل تباین داسې وای چې رسول دته وای چې دا شریعت جدید بیانې، ان نبی بخلاف ذالک شریعت جدید نه بیانې، ځکه دواړو کې نسبت تباین. لیکن دا مورد د اعتراض په اسماعیل علیه السلام کې وکانه رسول النبی، اته رسول نبی دواړه ویلي، تباین نسبت غلط ده. بعض وایي چې رسول عام مطلق ته، نبی خاص مطلق ته، لکه دا پرون تیر شو. ځکه رسول ولې عام مطلق ته؟ رسول ملک کې دی شي، جن کې دی شي، انسان کې دی، نبی خاصتا انسان. لیکن دا مسلک ټیک نه ده، ځکه چې دا خو معنا لغوي د رسول ته وخت،
موږ اصطلاحي رسول مراد دا هغه انسان کې دی دا مذهب ټیک نه دی بعضې وایي چې نبي رسول منځ کې مخصوص مطلق نسبت ته لکه دی وقد یشتسفي الکتاب دا جمهور مسلک دی چې رسول خاص مطلق نبي عام مطلق ا دې دوه توجیه وي دوه توجیهات چې وقد یشتسفي الکتاب لکه شرکایت خپل وایي چې رسول کی کتاب شرط ده نبی کی کتاب نه ده شرط دا معنی دی مخصوص ده رسول کې کتاب شرط ده او په نبی کې کتاب نه ده شرط دا وجه دی مخصوص ده یا دا ده چې رسول دې ته وایي چې شریعت جدید بیانې او نبی کې دا نه ده ضروري چې شریعت جدید بیانې لیکن دا مورد د اعتراض ده ځکه چې اسماعیل علیه السلام وکانه رسول النبی دا رسول الله سره د دغه شریعت جدید نه بیانو بلکې شریعت ابراهیم علیه السلام بیانو په کتاب باندې اعتراض ده لکه تاسو ویلو چې کتابونه خو یو سل چلور دي او رسول 314 دی هغه جواب کړه والمعجزة أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله رسول کے رسالت مؤید او دلیل او قطعی دلیل دی رسالت عام معجزه ده معجزه تفسیر پکار معجزه چاته وای دی وای معجزه او خوارق نه ده امور دو قسمه دي بعض عادت الله دي یعنی بعض داسې امور دي چې د الله سبحانه په عادت مبني دي عادي امور دي واجب تعالی هغه امور دي تکررت صدورها چې هغه صدور مکرر پریوزي خدای طرفنا مکرر هغه پیدا کیږي لکه اوریج پیدا کیږي مکرر بیان برانونه کیږي دا د خدای پاک عادیات دي المر طلوع کی بیا روجی المر غروب کی بیا شپای دا داسې امور دي چې دا د خدای عادات نه دي عادات نه څه معنا ان خدای پاک اراده قدرت نه صدور مکرر ده مکرر د خدای اراده صدور سره دا امور پیدا کړي یا وای عادي امور د خدای پاک هغه امور دي چې کثرت سره پیدا کوي اسباب ته مستند کوي لکه باران پیدا کوي ورېځ نه ته منسوب کوي لوږه ماته مړې ته منسوب کوي څنګه ماته وبو ته منسوب کوي نو د خدای پاک عادي امور هغه دي چې کثرت سره پیدا کوي اسبابونه دا عادي امور دي بعضی امور داسې دي چې خوارق ته عادت الله دي یعنی لم يتکرر صدورها چې مکرر نه دی هغه پیدا کېدل د خدای پاک اراده قدرت نه مکرر دا غیر عادي دي د خوارق العادات وای یا وای خوارق العادات هغه ته وای چې خدای پاک پیدا کی اسباب ته نه کی منسوب فوق الاسباب پیدا کی به دې ته وای خوارق العادات لکه دا ټول معجزې د انبیاء علیهم السلام داسې وي موسی علیہ السلام ته الله معجزې وروي چې امسا و چې هغه نه به مار جوړ څه حقیقتا نو دا اسباب ته نه منسوب ځکه ټنډه کې نه مار نه جوړېږي اجادون و حقیقت و چې فرعون ویل چې دا جادو ده قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون نو څه مشوره کو نو هغه ویله مشران ورته
چې ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین ورور پرېږده هارون علیه السلام او دی پرېږده او ولږه ښارونو ته هغه خلک چې جمع کي جادوګر جمع سو وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين مجلس جوړ شنو ورته ویل چې یا خو ته ټنډۍ واچول یا به موږ واچو دا پړیا رسۍ ټنډۍ قال بل القوا تاسو واچو اول فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم نو فرعون داخله چې دا جادو دا او دا نور جادوګر دي نو خدای پاک فرمایي واوحینا الی موسی ان القي عصاک فلما القى موسی علیہ السلام خدای وحی وکړه چې ته ټنډۍ واچوه یو خو اول واچول پړي مارونه جوړ نه دا وطن سره ډک واوحینا الی موسی ان القي عصاک فاذا هي تلقف ما یافکون ټنډۍ واچانو غړم به تیر کې هغه کارونه چې دو جوړ کړي دي په درواغه چې جادو دا به غړم تیر کې چې کله واچوله نو دولې په یوجې سړپ تیر ختم سله نو بیا خو ده ته پته ولګېده چې دا جادو نه ده دا معجزه ده ځکه معجزه په حقیقت مبني جادو وسحروا اعین الناس سترګو باندې بندي غوندې راولي چې اسباب لطیفي هغه لطیف اسباب چې هر څوک کوي هغه جادو کېدای شي که ته کوې که بلې کوي دې وجې جادوګر سجدې باندې سره د دې چې فرعون موجود ده نو دا خارق العادات یا ونزع یده فاذا هي بيضاء للناظرین موسی علیہ السلام لاس ترخ نه روباس نو تک سپین ول پاره د کتونکو چمکه والا دا معجزه و نو دا خارق للعادت دا عادي امور نه دي یعنی اسباب ته نه دي منسوب خدای پاک څومره کارونه پیدا کوي عادت مبارک کې نو اسباب ته منسوب کوي خارق العادات داسې امور فوق العادات یعنی فوق الاسباب کی اسباب ته نه منسوب نو دا معجزه امور خارقونه ده والمعجزه امر خارق للعادت دا داسې یو حقیقت ته چې وچري عادت لار عادت شرکی یعنی مختصر دي اسباب وچري یعنی فوق الاسباب دي اوس خوارق العادات ډېر امور دي معجزات دا کرامت ته استدراج دا اهانت ته سحر ده ظاهرا سحر خوارق نه دي کرامت امر خارق ده آپ الله سیاغه چا چرګندې چا متبع دی نبی صلی الله علیه و آله وسلم امدای دی نبوت نه او استدراج چې دا په ید دی هغه چا باندې چرګندې چې څوک مدعی دی الوهیت لکه دجال نو دجال په لاس باندې به خوارق چرګندې وادا استدراج دی نه د ته مهلت ورکول په سرکشي کې ا دې سره داوا دی الوهیت نه ثابت دي ځکه خوارق چې دي امور خارقه دا دلایل د نبوت کېدای شي دا دلایل د الوهیت نشي کېدای الوهیت خو وجوب الوجود غواړي چې کمالات پر جامع وي عیبونو نه پاکي دا علت دی الوهیت ده خوارق دي چې تا لاس باندې داسې امور څرګندې دي نو دا خوارق سره خدای نه ثابت دي خدای خو خاص دلیل غواړي چې وجوب الوجود ده خوارق خو مخلوقیت سره نه دي منافي مخلوق دي خوارق دي په لاس باندې څرګندې
مخلوقیت خو منافی دی الوهیت ته د پاک چې دا استدراج ده بل اهانت ده اهانت هم امر خارق للعادتی فا موافق دعوی سره نه بلکې عادي د سړی توهین سي انکیز الدعوه ثابته دا به اهانت لکه مسلمه کذاب په ید باندې هم خوارق څرګند باید دعوی مخالفو مسلمه کذاب اسود عنسی مسلمه کذاب د حضور په زمانه دعوه د نبوت کړو یمامه کې دا یمامه کوم د تابع سوال د لشکر حضور ته راول نو دی چې حضرت مبارک دنیا نه رخصت کړ نو حضرت ابوبکر صاحب د خلافت اعلان وکړ نو اول عمل دا وکړ خلافت سره سیده خلافت اعلان کا خلافت سره اول عمل دا وکړ چې کوم حضور لشکر تیار کړو دی ووسو سیده جی نو سیده لاړو یمامه غټ جنگ وسو مسلمه کذاب قتل کړ نو ډېر غټ جنگ کړل نو مسلمه کذاب چې دا د په یاد باندې خوارق څرګندو خدای معجزه نه ودا اهانت ځکه د داوی خلاف چا ویلا چې حضرت دا یو سره د سترګې ټیک نه ده دا یو بیمار ده دعا وکړه چې د سترګې ټیک نه چې دعا وکړه بل اړه بیا وی چا کوي تا وتر چې حضرت دا کوي وګتر خېدي چې تل ورسره وکړه نو تو کاړي ورواچولې نو تو چې لښ ترخې نورې پسې ترخې نو دا اهانت ده او کرامت ټیک ته خارق ده او آپ په ید مدعی نبوت نه بلکې په ید متبع النبی صلی الله علیه وسلم او سحر چې متعدد اقوال دي په تحقیقی خبره ده او دا ظاهره ده چې سحر خوارق نه ده ځکه سحر په اسباب لطیفه او مبني ده تلوی توضیح وای السحر والاخذ سحر لغت کې تشتول ته وای چې سره شاته نو تشته ته په پوینه لکه باز غلا چې ماهری فرق ورته کنه ته په پوینه چې دا څنګه غلا وکړه وكلما دق ماخذ ولطف فواسير هر هغه شای چې ماخذ اسباب ډیر نری نری زوري ولطف باریکی فواسير نو جادو د نو جادو په اسباب مبني مگر دق ډیر زور اسبابي ولطف ماخذ من اسباب لہذا جادو اسبابونه ده دا سببي ده دیو جن کل من باشرها فهو ساحر څوک چې هغه اسباب کوي کته کې قبل کې هو ساحر نه به جادوګر جوړي او معجزې کې دا څه نه ده معجزه غیر اختیاري ده دا د نبی په اختیار کې نه دا چې کرامت غیر اختیاري ده دا د ولی په اختیار کې نه دا څنګه چې کل من باشر الولایت هو یظهر الکرامه څوک چې تباشر او تماس ولایت سره کوي او به اظهار د کرامت کوي نه بلکې کله سره دې پر مجاهده کوي چې ما په لاس باندې خوارق څرګندي لم یظهر بیا له سره ظاهري دي نه خو ولی په اختیار کې کرامت نه انا دا څه چې کل من باشر الولایت فهو يظهر على يد الخوارق چې څوک ولایت سره تماس کوي یو پلاس باندې خوارق څرګندي دي او پلاس باندې کرامت څرګندي دي دا څه دنه دیو چې کفار به چې مطالبه وکړه حضور مبارک نه د نور معجزو مطالبه وکړه چې کوم به حضور اظهار کړو هغه نه باندې قناعت نه کوله نور معجزو دا هغه وکړه تمنا دا وکا دا وکا دا د دوی عناد وکړ ځکه نبوت اثبات معجزه غواړي تخصیص معجزه خو نه غواړي نبوت په دې ثابت دي چې امر خارق څرګند کړي بس نو خوارق خو بشویره خوارق حضور څرګند کړي نو نبوت پر خو معجزه کافی ده خو دوی مستی کوله نو نور شیان به غوښتل دا نو د معجزې په تعریف کې سجنو سیر باره کې مداول
چې بعض تحقیقي خبره ده چې دا سببي ده دا خارق د سردان جادو اکا بالفرض خارق سی بیا دا محالاتونه د خدای پاک سبحانه دی یو سړی چې متنبی هم وي دعوه د نبوت کې د پلاس باندې جادو چرګان چې بیا داسې نه شاجی چې کوم جادوګری دا خو ټیک ته خوارق دي هغه یا خدا سببي امور دي یا کومونو چې جادو خوارقونه ده بیا خدای سبحانه داسې نه کوي چې سره پیغمبري دا وکي کاذبي ادب او دا جادوګری دا بیان سره یو ځای کېږي چې جادوګری به متنبي نه اچھا دعوت نبوت کې به جادوګر نه بلکې امام اشعری وایي چې د متنبی په لاس باندې جادو ښکاره کول دا د خدای پاک په نسبت سره محالاتونه ده عادي محال ده یعنې خدای پاک چې دا محاله ده چې متنبی سړی په دروا کیز باندې نبوت ده وکړي دا جادوګر هم شي دا خدای پاک نه یو ځای کوي محال ده ځکه بیا خو خلکو باندې التباس څه خلق معذور سے په ایمان را راولو کې کچا ایمان راوړای په داسې متنبی باندې چې دا جادوګر و نو دا خلق په معذور سره ځکه چې خلق په خدای پاک ته دا عذر پېښي چې خدای پاک موږ خو ځکه ایمان را راولای چې اثبات د نبوت پر خو معجزه و دا دلیل وي معجزه د سره معجزه و ځکه دوه خوارق څرګندول په لاس باندې نو موږ باندې خو تمیز ختم شه التباس راځي صادق نه بیا د کاذب پته نه ولګي د موسی ځکه چې خو کاذب په یاد باندې خارق څرګند څه جادو ا دې صادق په یاد باندې معجزه څرګند دی ا معجزه او دا خو دواړه خوارق دي نو بیا خو دا معجزې کې داخل شي ځکه خو معجزه د نبی په یاد څرګند کړه جادو د نبی په یاد څرګند خو بیا خو دا معجزه اصلا نو موږ ځکه ایمان پراوړی موږ خو باندې تمیز ملتبس موږ دا تمیز نه سره کولای چې دا جادو ده که نه معجزه ده بیا به خلکو ته الله سبحانه عذاب نه ورکوي ځکه دوی معذور دي دې وجې نه خدای پاک سبحانه د جادوګر په یاد چې جادوګر یو وری متنبي وي دا نه ده ممکنه چې متنبي وي بیا به جادوګر نه وي چې جادوګر وي بیا به متنبي نه وي داسې اوس د معجزې تعریف کوي امر خالق للعادة دا یو حقیقت ده چې وچرې سببونو لره عادتونه وچرې فوق العادات والاسباب قصد باظهار صدق من مقصود سوای په دې سره قاصد الله پاکي مرید الله پاکي الله اراده کړی یا دا صاحب معجزې کس کړی ظاهر دا چې فاعل د قصد الله پاک ته ځکه مجهول ویل دي چې فاعل دینه بغیر بل څوک کېدای نشي یا الله فاعلیت متعین ده قصد باظهار صدق من مقصود سوای الله طرف نبی په دې معجزې سره اظهار صدق تمن هغه چا ادعا نو رسول الله کیا دا وکي چې د الله رسول دا معجزه ده نو چې دا ویل چې قصد به اظهار صدق من ادعا نو رسول الله نو دې سره کرامت مو وته استدراج مو وته اهانت د درې وړو وته ولې ځکه خو نه اهانت کې سره اثر اظهار صدق نہیں مقصد بلکہ اثر اظہار کذب کہ وہ سڑا خارج څرګند کی او دعوت نبوت کی ایته دعوی خلاف تھی اهانت تھی نو اثر نه څه مقصد اظهار صدق اثر اظهار کذب ظاهر بل کرامت ہوتا ہے ځکه مدعی د رسالت نہیں اخو ولی اخو متبع نبی امتی وی او ہوتا ہے استدراج ہوتا ہے ځکه په استدراج کې هغه قائل مدعی د رسالت نه اخو مدعی د الوهیت لکه دجال او وته البته جادو باندې سوال ده چې جادو پکې داخل شه کيو متنبي سره هغه جادو چرګن کی
نو هغه باندې هم دا تاریخ صادق دی چې قصد به اظهار صدق من ادعى ان رسول الله دا خارق ته جادو ا مقصود څه په دې سره اظهار صدق دی هغه ته چې دا ودی رسالت کوي نو معجزې کې جادو داخل ده لیکن دینه جوابونه دي لکه مول مخ چوک یو جواب دا چې معجزې کې جادو نه داخلي دي جادو خو په اسباب مبني وي ا معجزه خو خارق العادت اسباب له پاس روانه دلیل دا ده چې جادو په اسباب مبني ده کله من باشر الاسباب هو صاحب چې څوک هغه اسباب ځکه بنگال ته دلار زبا جادوګر دیو جن بعضی طالبان ملګان دا کوشش کوي چې پیسې ګټه دا کلک عملای تړلې زبې خامخا ګټه نو باید چوک جادوګر په دلار څوک پیران ول په دلار چې پیران وظیفه څوک کوي او گمراهی نه خالي کوي ځکه چې شرک الفاظ راځي یو پیران داسي چې د علم لوجه سړی تاګي یا په درګینه د سړی پیری نه کړی هغه هم پیرانو دم کوي ا دې پیری لوجه به جی قدر کوي یو د پیرانو خاص وظیفه دي هغه ممکن نه ده چې ته ګمراه نه شې خامخا به یا فرعون یا حامان دا ټکي دي چې شیطانان خوشحال کې پسه ورته جادوګر جوړېدل جنات وال په پسه جوړېدل دا جنات عاملان یو بل ته رشوت سره ورکوي تاسې رشوت ورکوي چې جنات پر راشي که نه نو یو ته پیسې میلاو شي یو ول دا رشوت دا عامل دو ولا ومني ځکه چې هغه وظیفې وکړي چې دو په خوشحالي پیران چې کوم اورادي که نه او تا نه اورېدلي ګړن بړن ته به نه پوهېږي چې دا څه وایي دا څه نو هغې چې ګمراهي الفاظ خامخا انسان ګمراه پاته کېدای شي صحیح کمال ته سړی باید نه شي رسېدای ځکه غلطې وظیفې یو د قرآن اذکار دي احادیثو اذکار دي دې سره پیرای قطعا نه شي پاته کېدای ما سره هغه ستا که ما نه څوک وظیفې اخلي شکرانه به راکړې او ما سره ستا مکمل اجازت زه در کوم خو چې زړور یې هغه چې کیا که نه پیرای سیخ غلي د مور بیټک سرکش پیران دي کله ما ته راځي که دیگه خو مې یو تشکنجه وکړه ما خنزیره ستا غوسه نه و دو خو وده و که نه یوه بجه ده نو هغه چې کوم ده لکه دې سره پیرای نه دم کېږي زه هر یو ته دا وظیفه ورکوای اجازت سره دا ملانو ولا عملونه مه کوو وإلا تزلو دا ګمراه کوه دا وایي نو قصد بإظهار صدق من ښه نو معترض اعتراض کوي چې لکه دا طریق په جادو بهرحال صادق ده ځکه خارق العادت ده خارق العادت په اسبابونه ده مبني او قصد بإظهار صدق من ادعى ان رسول الله دې سره مقصود اظهار دي صدق چې هغه چا کېدای شي چې دعوه د رسالت کوي نو جادو به څرګند کړي دعوه د رسالت په وکړي نو په کې داخل لیکن نه جوابونه متعدد دي یو جواب دا چې دا نه د خارق العادت دا په اسباب مبني ده کل من باشر فوسائل معجزه داسې نه شي کېدای چې کل من باشر هو صاحب معجزه نه نه سره د نبی په اختیار کې نه داسې کرامت ده عام دی ولی په اختیار کې نه بلکې الله سبحانه وی څرګندوي په خپل موقع دوم جواب دا ده چې که بالفرض ومنو چې دا جادو خوارق نه ده بیا په قصد به اظهار صدق سره وتلی ده ځکه معجزې سره خو مقصود دی الله پاک اظهار صدق کی جادوګر جادو کې نه مقصود اظهار صدق ځکه اظهار صدق فرض وجود صدق ده دا صادق نه دی اظهار صدق ته تر مقصد دوا جواب دریم جواب دا ده چې بالفرض موږ دا ومنل چې دا خوارق نه ده دا چې الله کین محاله ده یو سره مدعی دی رسالت مې جادوګر دا نه کوي خدای پاک جادوګر په ځان ډیر ګرځي اوس په شډيري خو به مدعی نه رسالت مدعی و بیانې اکه سره مدعی دی نبی نبوت ګرځي لکه په پاکستان په کفري ممالکو کې مرزایان ډیر ګرځي مدعی دی نبوت ډیر ګرځي
او هغه بیا جادوګر نه ځکه چې جادو او نبوت چې دواړه سره جمع کې به التباس کو مخلوق باندې هغه ته دې صدق کې بیا پته نه لګي موجه نبی دې ته وایي چې دا خارج څرګند کې خدا نبی نبوت داوا کې خارج کې څرګند کړه پته څه پته لګي چې دا صادق دی کاذب دی دل وجنا او تحقیقی خبره ده چې جادو خوارق نه ده دلیل یې دا ده چې دا یو علم ده چې څوک زده کوي به جادوګر دا نه رسول الله وای خبر رسول یوجب العلم الاستدلالي اوس دې حکم بیانوي چې دا رسول مبارک صلی الله علیه وسلم خبره دا کوم علم پیدا کوي دا بدیهی علم پیدا کوي کنه نظری دا وای هو یوجب العلم دا خبر رسول دا مثبت یقین ده په کوم یقین بدیهی نه نظری العلم الاستدلالي دې ته اشاره کوي چې دلته په علم کلام کې او ها هونه چې کوم اسباب العلم بیان دا اسباب د تصور نه بیان دا اسباب د تصدیق بیان ځکه موږ تصدیق په مسلو په کار ده صرف تصور نه دیو جنا علم سره ادا سنی ویل چې علم نظری ځکه نظر خو به عام د تصوراتو کې استعمالي دي تاریخ ته نظر وای تصدیقاتو کې استعمالي دي دلیل ته نظر وای نه علم سره تخصیص کې دي استدلالي هغه علم چې تصدیقي او دلیل نه حاصلي یوجب العلم الاستدلالي چې تصدیق نظری ده اوس وای الحاصل بالاستدلال دفع دې سوال کوي تحقیق کې دي استدلالي چې لکه دا استدلالي کې دا یې نسبتیه ده علم چې استدلال ته منسوبي نه دا علم چې استدلال ته نسبت شوی ده دا یې وصل لګیدل دی نسبتیه دا به نسبت منسوب لیته علم منسوب ده استدلال منسوب لیده کدا نسبت علت معلوم علت ده کدا نسبت ده موقوف لیده نو دا جواب دی الحاصل بالاستدلال چې دا نسبت علم استدلالي ته نسبت منسوب لی نه ده بلکې دا نسبت موقوف لیته ده ا نسبت معلول علت ته ده او علت تام نه ده عندنا بلکې علت ناقص ته یعنی دلیل به بهر حال توای اگر که دلیل وجنا دلیل نه بعد بتاته یقین حاصل دي ذات الله په عادت کریمه مبني ده نو دلیل علت تام نه ده خو د الله عادت دا چې دلیل نه بتاته یقین په نتیجه درکې نو چې الله عادت ور سره کې بیا علت تام نو نسبت علم استدلال ته موقوف علی نسبت ته معلول علت نسبت ته ځکه ویل الحاصل بالاستدلال هغه علم مراد چې حاصل په دلیل الدلیل والفعل موقوف علی اصلي اوس وای این نظر فی الدلیل دغه د سوال کې چې لکه استدلال به بمانه دلیل خو تاسو مقدمات ته وای خالی مقدمات چې دا ته دلیل وای نو خالی مقدمات سره خو یقین نه حاصل دي چې پر چې تا ترتیب نه قائم کړای چې پر چې تا دې کې عمل دې ترتیب نه کړای عمل دې شرایط دې نه کړای ایجاب الصغرى کلیه الکبرى اوسط مقرر اندراج اصغر تحت الاوسط اوسط تحت الاکبر چې دا کل حاجات نه کړی تا خو علم په نتیجه نه راځي دا و استدلال مراد دلیل نه ده عین نظر فی الدلیل ترتیب ورکول دلیل ته چې دلیل مقدمات پیدا کوي ترتیب ورکړي دې ته به استدلال وایي پس به نتیجه راوځي اوس وایي وهو الذی دا دلیل تعریف